بسم الله الرحمن الرحیم. د سیکنډ کلاس سبق نمبر 7 د اردو کتاب ځینې الفاظ داسې چې د هغو وضاحت ضروری دی. په هغو کې اول لفظ دی هم اواز الفاظ دته په انګلیش کې ویلی شي هوموفون. هوموفون څه شی دی یا هم اواز الفاظ څه شی دی؟ ایسے الفاظ جن کی تلفظ ایک جیسی ہو مگر لکھنے और معنی में एक दूसरे से मुख्तलिफ हो हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं. दसे अल्फाज स आغا ف تلفظ کی او رقم وي بلکې په لیکنې کې او په معنی کې د یو بل نه مختلف وي. داسې الفاظو ته هم आवाज الفاظ ویلی شي او په انګلیش کې ورته هوموفونز ویلی شي. مثال ورکړی شوی دی. مثال کې اول دی صدا. صدا یو د عربي زبان لفظ دی، معنا کې आवाज. ورپسې بیا بل لفظ دی صدا، سنسکرت زبان لفظ دی، معنا کوي همیشه. یعنی تلفظ تقریبا د دواړو یو رقم دی، خو لیکل یې هم مختلف دي او معنا یې هم د یو بل نه مختلف دی. داسې الفاظ چې د هغو تلفظ یو رقم شي او معنا او لیکل مختلف شي هغو ته هم आवाज الفاظ او په انګلیش کې ورته هوموفون ویلی شي. په انګلیش کې یو مثال ورکړی شوی دی الاود. الاود معنا کوي بلند آواز سے، یعنی په تیز آواز سره خبره کول یا چاته په تیز آواز باندې غږ کول، دا ته الاود ویلی شي، یو تیز آواز ته ویلی شي. او یو بل دی الاود ALLOWED الاود، منظوري دی نه، څه شي اجازت ورکول، منظوري ورکول. بیا په همدې سبق کې یو لفظ دی نثر. نثر د عربي زبان لفظ دی، معنا کې ساده، سلیس، عبارت یا تحریر. ساده هو صدا ته ویلی شي، سلیس اسان ته ویلی شي. ساده او اسان عبارت یا تحریر وي هغه ته نثر ویلی شي. اوس یو لفظ دی چې هغه د قواعد سره تعلق ساتي، د ګرامر سره تعلق ساتي. کلمه. کلمه اوس څه شی دی؟ وہ الفاظ جو کوئی معنی رکھتے ہو انہیں کلمه کہتے ہیں. داسې الفاظ چې څه نه څه معنا لري هغه ته کلمه ویلی شي. یا مونږ بل طریق داسې هم کولی شو بمعنی الفاظ کو کلمه کہتے ہیں، یعنی چې معنا لري داسې الفاظ ته مونږ کلمه ویلی شو. مثال ورکړی دی پانی، روټي، بچه، سچ، ګول وغیره وغیره. بیا مونږ سره یو بل لفظ راځي په همدې کې مهمل. مهمل یو داسې لفظ هغه په خپله معنا نه لري، خو بیا چې د کلمې سره په یو ځای شي نو هغه څه نه څه معنا بیا پیدا کړي. وہ الفاظ جو عموماً بمعنی ہو مگر جب کلمہ سے ملے اور بمعنی بن جائے انہیں محمل کہتے ہیں. داسې الفاظ چې هغه بذات خود پاتې شي نو هغه بیا څه معنا نه لري، خو د کلمې سره څه میلاو شي بیا څه نه څه معنا جوړې کړي، یعنی معنا بیا لري، بیا معنا پیدا کړي. مثال ورکړی شوی دی پانی، وانی. وانی محمل دی، که دا د پانی نه حتی یا بغیر وانی استعمال شي وانی بیا څه معنا نه لري. روټي، ووټي. ووټي یو داسې لفظ دی که دا د روټي نه بغیر استعمال شي نو دې په معنا بیا څوک نه پوهېږي، یعنی دا یو داسې لفظ دی که دا د روټي نه خطا راشي نو ده باندې څوک نه پوهېږي، خو چې د روټي سره راشي نو بیا معنا جوړې کړي. په عام اصطلاح کې داسې الفاظ هغه بیا استعمالیږي. بیا لفظ دی ننھے منھے. ننھے منھے بہت چھوٹے. گول مټول. اوس ګول مټول چې یو لفظ استعمال شوی دی، ګول معنا لري، دا یو کلمه دی. مټول دا مهمل دی، دا په خپله بیا څه معنا نه لري، خو چې د ګول سره میلاو شي بیا معنا جوړوي. او سنسکرت زبان لفظ دی، معنا کې پرگوشت جسم والا. دلته موږ په پښتو کې وایو چې لکه چې یو هلک وي او څور وي، وجود غوښې زیات وي، یعنې غټ وي، موږ وایو چې
غونډ منډ الګ دی. موتی پراکرت زبان لفظ دی، معنا کې گوهر او په انګلیش کې وتیلی شي پرل. دمک پراکرت زبان لفظ دی، معنا کې تازگی یا رونق. دا د پراکرت زبان لفظ دی، ځلیدنې ته ویلی شي. چونکې د سبق نمبر 7 نمبر سبق چې دی هغه معنی مونږ ویلې، اوس د دې ریډینګ هم کوو. تارې ته په انګلیش کې ویلی شي سټارز، ستورو ته ویلی شي. حاصلات تعلم مطلب دا دی چې سیکھنے کې حاصلات یا د زده کړې نتیجې هم ویلی شي. په انګلیش کې د لپاره لفظ استعمالیږي لرننګ آؤټکمز، یعنی که د زده کړه وشي د دې به حاصل شي. اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ دی سبق د پورا کولو نه بعد به تاسو د دې قابل شئ چې هم आवाज الفاظ کی درست نشاندهی کر سکے، جیسے رات بات د هم आवाज الفاظ چې د صحیح نشاندهی به کولی شئ. هم आवाज الفاظ دینه مخکې مو وضاحت وکړو چې څه ته ویلی شي. نظم و نثر کو پڑھ کر سوالات کے جوابات زبانی دے سکے. نظم او نثر چې دی پړاو کې د هغو د سوالونو جوابونه زبانی ورکړی شي. کلمه اور محمل میں فرق کر سکے، په کلمه او په محمل کې فرق کولی شي. کلمه او محمل کې فرق کولی شي، یعنې دا کلمه تعریف هم مونږ وکړو او د محمل تعریف هم مونږ وکړو. مخصوص ذخیره الفاظ کی زبانی املا لکھ سکے. د مخصوص ذخیره الفاظ نوي الفاظ انسان ته رسي، زده کړي شوي الفاظ چې انسان سره ډېر وي. ذخیره الفاظ ته په انګلیش کې وکیبلری هم ویلی شي. ماحول سے متعلق کسی موضوع پر خود سے 7 جملے لکھ سکے، یعنی ماشومان د دې قابل جوړ شي د ماحول متعلق څه موضوع ته ملو شي نو په هغه باندې یوه جملې دوی جوړولی شي. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ 2 نکات ورکړي دي معلوماتی آسمان پر اتنے زیادہ تارے ہیں کہ ہم انہیں ګننا چاہے تو ګن نہ سکیں. آسمان باندې دومره زیات ستوري دي که چیرې موږ شمارل وغواړو خو شمارای شو نه شو شمارلی. تارے زمین سے بڑے ہوتے ہیں لیکن دور ہونے کی وجہ سے چھوٹے نظر آتے ہیں. ستوري چې دي دا د ځمکې نه هم غټ دي خو چونکې وریا دي د دې وجې نه دا واړه په نظر باندې رسي. اوس د نظم طرف ته شو، د نظم والا ریډینګ کو. رات آئی اور جاگے تارے ننے منے چھوٹے چھوٹے گول مٹول اور موٹے موٹے آ بیٹھے ہیں مل کر سارے رات آئی اور جاگے تارے. پښتو کې به معنا څه دارنګې شي. رات آئی شپه راغله او جاګې تارې او ویښ شولو ستورې ننې مونې چوټې چوټې. ننې مونې او چوټې چوټې دا د یو بل مترادف دي. ننې مونې ډېر واړو ته ویلی شي، چوټې چوټې هم واړو ته ویلی شي. ګول مټول او موټې موټې، ګول مټول ګول ګول چې دي، موټې موټې غټ غټ. آ بیٹے ہیں مل کر سارے، یعنې څنګه چې خلک یو ځای ته راټولیږي د دې مثال هم همداسې ورکړی دی چې دا ستوري هم یو ځای ته راټول شوي دي، ناست دي. رات آئی اور جاگے تارے دیکھو کیسے چمک رہے ہیں، وګورئ څنګه پړکېږي، گویا موتی دمک رہے ہیں. موتی متعلق هم خبره وکړه، وضاحت یې وکړو او د دمک گویا موتی دمک رہے ہیں تب یہ چې موتی ځلیږي. کتنے اچھے کتنے پیارے رات آئی اور جاگے تارے. تک جاتے ہیں چلتے چلتے، وی په تللو تللو چې دی دا ستړي شي. تک جانا پښتو کې معنا کوي ستړي کېدل. آخر آنکې ملتے ملتے، دومره یې ستړي شي چې دا سترګې بیا سولوي. څنګه چې انسان خوب نه سهار ټایم کې راپوسي او سترګې سولوي، د سترګو سولولو ته مل نه ویلی شي، مل نه. سو جاتے ہیں نیند کے مارے رات آئی اور جاگے تارے، یعنې په تاګ راتاګ باندې دومره ستړي شي نیند کې مارې چې ډېر زیات خوب انسان ته ورسي، هغه ته نیند کې مارې ویلی شي. نو خپلې سترګې سولوي او وده کېږي بیا.
चार नहीं आठ नहीं है, चार नहीं है आठ नहीं है, 20 नहीं है 60 नहीं है, लाखों है ये दोस्त हमारे, रात आई और जागे तारे। څلور ندي اته ندي شل ندي شپېته ندي، په لکاو دي دا ملګري د مو، شپه راغله او ویښ شولو ستوري، لاک پکارو لاک بلاو لاک کہو تم آؤ آؤ، کبھی نہ آئے پاس تمہارے، رات آئی اور جاگے تارے. څرنګه چې موږ پښتو کې چې زر غږونه مو ورته وکړو، زر غږونه وکړه، یعنې لکاو غږونه ورته وکړه، په لکاو یې راوغواړه او په لکاو کې ورته ووایه چې ته راشئ راشئ، خو دا هم چېرې نږدې چاته نه ورسي. رات آئی اور جاگے تارے، شپه راغله او ویښ شولو ستوري. او دا نظم چې لیکلی دی د دې نما دی صوفي غلام مصطفی تبسم. اخره کې چې کومه نما ورکړې شوي هغه د شاعر ولنمایي، کوم شاعر هغه نظم لیکلی وي.